अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو د اورخاړي مکمل طریقه استعمال اور ګټه درته خیم سنن سبای دی سیزن دا د سیملګری سي پریشانې اور په دې نه پوهیږي چې د څه ګټې دي کلفا یعنی کې ورخاړه موږ تاسو ته دا وګوري په دې شکل کې اول په دې کې کوم شی موجود وي یعنی کې دین تاسو کومه ګټه اخیستل شي کله الله رضای او عام خاص ملاویږي ډیر ملګری خوریم خو په ګټه یې نه پوهیږي دې کې سیدا کیلشیم دا آیرن دا منګنیزیم سال سیدا او زنک دا په دې کې دا موجود وي هغه کسان چې وینه کم وي وینه بالکل زیاتیږي نه عموما د کسان پریشانې کم خونی وي ایچ بی سي د چا کمي د ورخاړي خوړلو سره د هغوی وینه یعنی کې پوره کیږي د الله رضای دې نه علاوه جګر تکلیف وي هضمه نه کیږي هضمه راوړي بل هغه کسان چې مثال دوبۍ او سعودي یا په افغانستان ګرمي کې کار کوي مثال په جسم کې اوبه کمیږي بار بار د اوبو ورته کمی وینه کمیږي او ګرمي زیاته کیږي نن سبا د ورخاړي یعنی کې سیزن د هر ریډۍ والا سره سبزیجات والا سره دا ملاویږي نو دې کې د څه ګټې دي تاسو پریشان حیران سي کې د الله رضا او دې نه علاوه بل هغه کسان چې د وسپنې کمی وي د وسپنې کمی لپاره دې استعمال کولی شئ دې نه علاوه هغه کسان چې خویندې عموما چې ماشوم په خېټه کم خونی وي طرح طرح دوايانې استعمالوي نو د هغه په جې باندې د وینې زیاتوالي لپاره دا کتله چې ورخاړی ده دې صحیح طریقه د خوړلو درته ښیمه عموما داسې داس دا پخولی هم صحیح چې پوخ کوي ټول کورې خوړلی شي بل که تاسو مثال ټیم نه لرئ یا پخولو په چل نه پوهېږئ دا ورخاړی به راواخلئ دا کتلی شي پاڼې صحیح د ډنډر هم خوړلی شي نو سلاد سره یې دې تاسو استعمال وکړئ د الله په رضا تاسو ما ته د آیرن کمی کیلشیم انا پاس دې نه علاوه تاسو وینه کمی هضمه هم نه کېږي جسم کې اوبه هم کمی د هغې لپاره یعنې که دا عام اسانه شیزونه دي اوس بعض اوقات خلک د اوسپنې کمي لپاره تاسو ته پته ده کې مطبعه شیزونه لکه بادام سو ګولۍ سوې کې مطبعه دوانې خوري او دې کې الله داسې یعنې کې حکمت یې ښایي ګوره عام ورخاړی دا کتلی شي وی ګوري ډېر ملګري بیا پوښتنه کوي دا ورخاړی داسې موږ تاسو په کورو کې پخو په ریډیو کې خرڅېږي ارزانه بیه باندې نو دا د اوسپنې خزانه ده تاسو وینه زیاتوي دې نه علاوه هغه کسان چې تور زیړی لري او کمزوري احساس کوي هغه هم دا استعمالولی شي دې نه علاوه چې تاسو هضمه نه کېږي اوبه هم کمی یا په ګرمي کې ګرځېږي نو انشاءالله دې استعمال وکړئ ټول عمر به دعا کوئ دوستانو ښه وخت ولرئ لوی الله ته سپارم السلام علیکم